اهمه مسله اخیری دا ده چې کله انسان وفات شي نو زمون اهل او عیال د وی کور ته لاشي جنازې لا غي سره غم راځي لا نو بده کې دا مسله ضروری ده چې حضرت جعفر رضی الله عنه په جنگي موتا کې کله شهید شو نو دا غي خبر نبی علیہ السلام ته ورسېدو نبی علیہ السلام فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما د جعفر د اهل او عیال لپاره د طعام تنظیم وکړي د خوراک سکاک تنظیم وکړي ولی بدی معنی یو غټه حادثه را پیښه شوې ده نو دوی خوراک سکاک په خولو ته تیار نه دي د دې حدیث پرانا کې علما فرمایي چې کله یو انسان مړ شي نو داغه اهل او عیال لپکار د دې چې خوراک تیار کړي دومره خوراک چې دا ورځ کار کې وشي د شپې کار کې وشي او د مړي کور ته دی ولېږي د کشان رشتہ دارانو سره سره گاونډیانو لهم پکار دي چې خوراک سکاک سالن پوخ کی روټه وسره پخېږي او د مړي کور والو لدی ولېږي چې نن تاسو سم پخوي تاسو غم کې مونږ تاسو سره غم کې شریک یو نو دا غي غم به سره حل کشي او ته به د گاونډوب حق ادا کې د رشتہ داري حق به ادا کې دا قسم بهترین خپل رسم زمون په معاشره کې نشته الټا سګو د الف نه دریا پورې ټول خلک لا شو باغې ور ملمان شو غریبانان په خپل غم کې دي او استاد لپاره د غرمې روټه تیاروا د مازګر چي تیاروا د ماسودن روټه تیاروا د سحر شي تیاروا په مصیبت کې دی اخته کړی دي د دې وجنه علما فرمایي چې کم انسان د میت په کفن دفن کې مصروف دی څوک ولا کفن تیاری څوک ولا قبر تیاری څوک ولا تابوت روړي یعنی د مړی په کار کې مصروف دی نو د دسې سړی لپاره د میت د کور خوراک کول گنجائش ده چې د میت په کور کې د خوراک وکړي د کشان هغه ملمانه چې د لری لری نه راغلي دي او په یو ورځ کې داغي واپسی ممکن نه ده نو د دسې ملمانو لپاره هم د میت په کور کې د خوراک کول گنجائش ته گنجائش دا نه چې بالکل جایز دی او مستحب دی گنجائش ته کو د دو وسکی کې بار هوټل کې د روټه وړي په مړی کور والو باندې ځان مصیبت نه ګرځي کم خلک چې په گاوند کې اوسېږي د غرنګ نږدې رشتہ داران دي هغه راشي غم راځيلا نو د روټه ټایم کې د سکه واپس تيزي بهترینه طریقه سره چې راځي ځان سره د سالن امروړي روټه دې امروړي خپل یخ او بو تنظیم دې مو کې چې کم د وخت مناسبت سره ضرورت ته هغه د ځان سره وروړي خدا نشي کول نو کم اس کم پاوی د ځان په ملمستان نه ورچي دا ملمستیا په د خوشاله سیز دی د خوشاله په مخه جمع شي انسان ملمستیو شي بغمونو کې ملمستیا نه کیږي خبدې کې زم د پښتو معاشره سره خفای هغه ته روزي واچولې او ماته لګي روزي واچولې هغه ته پکې غوخه واچولې ماته پکې نه دا چولې ودا خدای باندې اول دا معلوماتو کچې د دې مړی د کور خوراک ستاده لپاره صحیح دی کو صحیح نه دی ځان کې دا د مسلمانې خپل عادت پیدا کړ چې چرته مړی شوی چې زو نو کو نور څه نشو کولای نه یو 500 روپے وته جب کې کېده صدا والا یو 100 روپے وته جب کې کېدو یا کور کې سالن پوخ کو ورلولېګو نو لګه اسانی په پاوي راشي نو خپل غم راځي ته خپل غم تباغي لک فارغ الله دې موږ ته به خبر او عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والآخرة الصلاة والسلام علی